أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. دا سورة آل عمران ده او دا آیات نمبر ده 26 او 27. قل اللهم تأوایا چی اے اللہ مالک الملک اختیارمند د باچاہی واقدار د باچاہی تؤتی الملک ورکے تا باچاہی من تشاو چال رچیو غواړي وتنزع الملک او راکاږي بادشاہی ممن د هغه چانه تشاو چې ته وغواړې وتعز من تشاو او غلبه ورکې هغه چاته چې وغواړې وتذل من تشاو او کمزورې کې ته چاله چې وغواړې بیدک الخیر ستا په لاس کې ټول خیر دی انک علی کل شیء قدیر بے شکا یقینا ته په هر شی باندې قادر یې قدرت لرونکی تولج اللیل ننباس تشپا په النهار په ورځ کې وتولج النهار او ننباس ته ورځ په لیل په شپه کې وتخرج الحی او راوباس ته ژوندې من المیت د مړنا وتخرج المیت من الحی او راوباسې مړي لره د ژوندینه وترزق من تشاء او رزق ورکې چاته چې وغواړي بغیر حساب بې حسابه. د دې د مخکې سره چې دی نو تعلق او ربط دا دی چې مخکې الله تعالی دا ذکر کړله چې یهودیان او عیسایان عنادیان دي سرکش دي او هغوی له الله تخویف اخروي ورکو. نو اوس الله تعالی نبی علیہ السلام ته امر کوي په خاص دعا سره چې دا الله خپل الله نه چې دی نو دا دعا غواړه دا څه کوه دا دعا چې دی نو غواړه. او دویم ربط یې دا دی چې تیر شوي آیاتونو کې رد و په نسواراو باندې او د خاص کر د نجران په عیسایانو باندې نو اوس د هغوی باطل عقیده چې دی نو ذکر کوي چې د هغوی دا عقیده چې دی نو باطله ده چې دی یهودیانو نسواراو د ځان نه چې دی نو خبرې جوړې کړلې او په هغې پسې چې دی نو روان شو دي. پرونی آیات کې دا وویلی شو چې یهودیان وایي چې موږ ته به 40 ورځې چې دی نو یو څو ورځې شمارلی شوي عذاب ملاویږي او بیا به چې دی نو جنت ته ځو. نو دا قسم عقیدې چې دی نو د ځان نه جوړې کړې دي نو چې دیو دا قسم عقیدې او دا غلطې خبرې په دې پسې روان شو نو الله تعالی د دیو نه د ځمکې مشري چې دی نو واخیستله مشري یې ترې واخیستله او دې امت ته چې دی نو مشري ورکړله نبوت د بني اسرائیلو نه واخیستلی شو عربو ته چې دی نو ورکړی شو. نو چې دې امت ته مشري حواله شول نو دا امت به د دې قسم عقیدو نه چې دی نو ځان ساتي کومه چې په یهودیانو په نسواراو کې کومه غلطي عقیدې وي نو دا امت به چې دی نو د هغې نه ځان ساتي په صحیح قرآن پسې په قرآن پسې به ورپسې کېږي صحیح عقیده به د قرآن نه زده کې د صحیح حدیث نه به زده کې د چا خبرو پسې به چې دی نو نور پسې کېږي پړندو سترګو باندې
او یا چا ویلی دی او چا کتاب لیکلی دی او چا چې دی نو خوب لیدلی دی نو په دې قسم خبرو پسې به دا امت نور پسې کیږي د دې نه به چې دی نو ځان ساتي عیسایان او یهودیان دیو په دغه خلکو په خبرو پسې ورپسې شو سینټ پال څه ویلو په هغې ورپسې شو پولس پسې ورپسې شو او خپل تحقیق چې دی نو نه کولو او خپل کتاب یې نه کتلو چې تورات کې څه شته زموږ دپاره که نشته په تورات کې خدا نه و چې خدایان درې دي په تورات کې خدا نه و چې عیسی علیه السلام نعوذ بالله خدای دی یا د خدای زوی دی خو دیو په دغه غلطو ملیانو پسې په دې پادریانو پسې چې دی نو ورپسې شو نو دلته چې دا واقعات ذکر کیږي نو دی امت ته پکې دا تعلیم دی چې د دې قسم خبرونه او د دې قسم عقیدونه به څه کوي چې د نو ځان به ساتي او بل په عیسایانو باندې رد دی چې تاسو عیسی علیه السلام له د الوهیت صفات ورکړلی دي نو په عیسی علیه السلام کې دا صفات نشته دی عیسی علیه السلام چاله باچایي نشي ورکولی چاله عزت او ذلت چې دی نو هغه نشي ورکولی چاله رزق نشي ورکولی نو تاسو دا څنګه د هغې سره چې دی نو د الله تعالی سره شریک ګرځولی دی نو دا صفات په عیسی علیه السلام کې چې دی نو نشته او دریم دا دی ربطو چې دیو د قرآن نه اعراض کیو د پیغمبر د دعوت نه چې دی نو اعراض کیو نو دیو به دا ویله چې دا نبوت چې دی نو دا زمونږ حق دی یهودیانو عیسایانو به ویله نبوت په مونږ کې را روان دی نبوت او رسالت زمونږ حق دی دا څنګه چې دی نو عربو ته چې دی نو امیانو ته چې دی نو نبوت ملاو شو او هغوی ته چې دی نو ورکړلی شو نو د هغې جواب دا دی چې الله تعالی بادشاه دی که نه چاله بادشاهي ورکوي چاله نبوت ورکوي چاله غلبه ورکوي چاله ذلت ورکوي نو په دې باندې اعتراض نشي کېدی دا د الله تعالی کار دی نو په دې آیات کې د الله تعالی تعارف هم دی او هم دعا ده او بیان د توحید دی پکې الله تعالی پکې توحید بیان کړی دی چې الله تعالی چاله ره باچایي ورکوي د چا نه چې دی نو اخلي چاله عزت ورکوي چاله ذلت ورکوي الله تعالی ورځ په شپه کې نه باسي شپه په ورځ کې نه باسي او دغه شان الله تعالی رزق ورکوي رزق ورکوي چاله چې وغواړي دا د الله تعالی صفات دي دا د بل چا صفات نه دي دا د عیسی علیه السلام هم چې دی نو دا صفات نه دي نو مطلب پکې دا دی د الله تعالی سره تاسو شریک مه جوړوئ د الله تعارف دی او په شرک باندې رد دی چې توحید زده کې نو په خپله او په شرک باندې چې دی نو رد وشي په خپله به چې دی نو شرک هم وپېژنې تا توحید نه یې پېژندلی نو شرک به چې دی نو څه وپېژنې او بل دا چې په مشرکانو باندې رد دی په مشرکانو چې دې مشرکانو ته نبي علیه السلام ووایه چې مشرکین ویلو چې دا وحي چې دی نو مونږ ته ول نه کېږي چې دې سړي ته چې دی نو دا وحي کېږي پکار ده چې دا وحي او د نبوت مونږ ته شوی وی مونږ خو سرداران یو د مکې مونږ خو چې دی نو ډېر غټ خلک یو نو دیو ته ووایه ای پیغمبره چې دا بادشاهي د الله په لاس کې ده چاله بادشاهي ورکوي چاله نبوت ورکوي ستاسو په دې کې څه کار دی تاسو ولې په الله تعالی باندې چې دی نو اعتراض کوئ دا د الله تعالی خوښه ده چې چاله څه ورکوي ښه جي قل اللهم ورته ووایه قل ورته ووایه اللهم ای الله اللهم ای الله په اللهم کې ټول صفات دا چې دنو داخل دي او په دې کې په دې آیاتونو کې مونږ مخکې د شهید الله سره یو حدیث کې د هغې فضیلت ویلی او بل پکې دا اوره تفسیر قرطبي نقل کړی دی چې ورځې نبي علیه السلام د جمعې خطبه کوله معاذ ابن جبل چې دی نو رضی الله تعالی عنه منزله نه و راغلی نو بیا دې نبی علیه الصلاة والسلام تپوس وکړو چې ته ولې چې دی نو منزله نه وي راغلی نو معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه وویله ای د الله رسوله قرضدار یې چې دی نو نه پرېښودلم قرضدار یې راته چې دی نو په دروازه کې چې دی نو ناست
نو ځکه نه عمر راغلی. نو نبی علیہ السلام ورته دا آیاتونه وښودله چې په تا باندې د غر عمره چې دی نو قرضه یو، نو الله به دا قرضه چې دی نو ختمویو. نو دا آیاتونه وایه د بغیر حساب پوری. نو دا یې چاته ویلو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. او بل الله تعالی په دې کې اشاره ده چې الله تعالی مسلمانانو لره په کافرانو باندې چې دی نو غلبه ورکوي. او نو تفاسیرو پکې شان نزول کې دام بیان کړی دي. تفسیر معارف القرآن چې د دې آیاتونو شان نزول هغه د خندق یو واقعه وه چې دا مشرکین په بدر کې هم ذلیله شو، شکست یې وخوړو، په احد کې هم شکست دی وخوړو او ذلیله شو. او دیو د مسلمانانو دا کامیابی نه برداشت کوله چې ولې دیو ته چې دی دا کامیابي ملاویږي او سبا خو به چې دی نو دیو په ټولو عربو باندې غلبه حاصله کړي. نو دیو یو منظم اتحاد چې دی نو جوړ کو او دا عیسایان او یهودیان هم د ځان سره واغېستل او قبایل هم د ځان سره راجمع کړله او ډلې چې دی نو هغه رالې. قرآن ورته غزوه احزاب ویو، احزاب ورته ویو، په تاریخ کې ورته غزوه خندق ویو. نو دا غټې ډلې چې دی نو رالې چې په مدینه باندې به چړایي وکړو او بس د ایک دم به چې دی نو دا خلک ختم کو. نبی علیہ السلام خبر شو. نو نبی علیہ السلام د صحابو سره مشوره وکړله. صحابو کې سلمان پارسی رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته وویله چې موږ په پارس کې داسې چل کوو چې دشمن حمله کوي نو موږ یو خندق کنو او هغه خندق نه بیا دی خوا چې دی نو دشمن نشي راتللی. نو موږ به د مدینې یو طرف ته چې دی نو خندق وکنو. نبی علیہ السلام او د صحابو دا مشوره خوښه شوله او ویله چې د مدینې نه د شمال طرف ته چې دی نو خندق به چې دی نو کنو. خندق چې دی نو هغه شروع شو. لس صحابو ګروپونه چې دی نو هغه جوړ کړی شو او هغوی ته څلوېښت ګزه زګې چې دی نو حواله شو چې دا خندق په تاسو کنه یو. او ډېر د ولږي حالت دی او د صحابو سره سشتیم نه کمزوري دي او لږه ده، خو بیا هم چې دی نو ایماني طاقت و نو ډېر په کم وخت کې چې دی نو خندق چې دی نو هغوی تیار کو. نو په دې خندق کې په یو ځای کې سخت کمر چې دی نو هغه راښکاره شو. صحابو په هغې باندې کوشش وکړو خو هغه نه ماتېدو. بیا سلمان پارسی او دا صحابه نبی علیہ السلام ته راله چې د الله رسوله په خندق کې یو غټ کمر راښکاره شوی دی، موږ څه چل وکړو؟ دا خندق په دغه ځای کې پرېږدو، په بل ځای کې شروع کړو او که نه دغه ځای کنو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بل ځای کې هلته لګیا دی او په خپله کار کوي او د هغې ځای نه چې دی نو را روان شو او هغې کمر له چې دی نو راغی. نبی علیہ السلام کوداله ده یا ګینتري ده هغې چې دی نو اوچته کړله او یو غزار یې وله ورکو. نو د هغه نیم چې دی نو هغه مات شو او د هغې نه چې سپرغۍ چې دی نو شغلې وختلې. بل غزار چې ورکو نو بیا مات شو، پوره لا نو ختم شوی، بیا هم د هغې نه سپرغۍ او شغلې وختلې. او دریم غزار چې وکړو نو د هغې نه بیا سپرغۍ او شغلې وختلې او کمر ریزه ریزه شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته وویله وایي په دې اور کې د اول غزار مې چې وکړو نو په دې اور کې ما ته الله تعالی هیرا د پارس هیره علاقې او د هغې محلات ما ته الله تعالی وښودله. او دویم غزار مې چې وکړو نو په هغې کې ما ته په هغې شغلو کې ما ته الله تعالی د روم محلات هغه سرې بنګلې چې دی نو ما ته وښودلې. او دریم غزار مې چې وکړو نو ما ته د یمن د صنعا ښارونه چې دی نو وښودله. او جبریل راغلی او ما ته وویله چې خوشخبري ده او خوشحاله شئ، دا علاقې دا به الله تعالی چې دی نو تاسو له درکوي، ستا امت له به درکوي او دا به چې دی نو فتحه کېږي. نو په دغه ځای کې منافقین ناسو. منافقینو چې دا واورېدله استهزا یې وکړله، خندا یې وکړله. وایي دیو ته وګورئ، صحابې یادوله، وایي د ولږې درک یې نه لګي او په یره کې دي او د دشمن نه چې دی نو ځان پټوي او خندق کني او دیو چې دی نو د روم او د پارس خبرې کوي.
نو په دې باندې هغوی نه پوهېدله. نو دا آیاتونه الله تعالی نازل کړله چې د قومونو عروج او زوال، چې څنګه الله تعالی یو قوم له عروج ورکوي او بل چې دی نو راښکته راچوي. په دې باندې ډېر خلک نه پوهېږي. چا له الله تعالی باچایي ورکوي او د چا نه چې دی نو په زور باندې چې دی نو اخلي. په دې باندې هغه منافقین چېرته پوهېدله؟ نو الله تعالی څه دی؟ بادشاه دی ښه. او دغه شان دی کې یو بدر کې وشو چې الله تعالی دغه ابو جهل دلې ذلیله کړله او صهیب او بلال او دوله چې دی نو عزت ورکو، دا یې چې دی نو اوچت کړله. او په هر دور کې سي ګوره، په هر دور کې مشرفو دا سکونه به چې دی نو خوځوله. الله تعالی ذلیله کو، اوس په دوبۍ کې پروت دی، ذلیله او رسوا. او هغه د افغانستان سفیر چې امریکې له ورکړی و، او دا چېرته په دنیا کې چا کړله چې ته یو ملک سفیر راخله او هغه ذلیله کوه او هغه دشمن له ورکوه، مسلمان سړی ورکوه. او نن هغه په عزت کې دی او دا ملکونو دغې پټکو ته چې دی نو ښکته شو او ویې منودله دنیا، سوپر طاقتونو ومنودله چې دا یو طاقت دی. الله تعالی هغه دې اوچت کړله. نو په هر دور کې چې دی نو ګوره چې الله تعالی چا څوک ذلیله کوي او چا له عزت ورکوي. قول ورته ووایه اللهم یا الله مالک الملک، اختیارمند د بادشاهۍ یې، تؤتی الملک، ورکې د بادشاهي. او دغه شانته کې پیغمبرۍ ته پکې هم اشاره ده، نبوت ته. من هغه چاته تشاو چې وغواړې، وتنزع الملک، او راکاږې بادشاهي، ممن د هغه چا نه تشاو چې ته وغواړې. خلک به بادشاهۍ باندې دومره چې دی نو هغه محبت او مینې ورسره چې هغه پرېږدي نه، نو بیا یې الله تعالی په زور باندې چې دی نو راکاږي، بل سړی چې دی نو د هغې په ځای باندې چې دی نو راولي. نو مطلب دا ده چې د ټول کائناتو مالک هغه چې دی نو الله دی، اختیارمند د بادشاهۍ دی، او بل څوک چې دی نو هغه نشته دی. او په ظاهري بادشاهۍ کې الله تعالی د انسانانو له هم بادشاهي ورکوي، څوک کله یو راولي، کله چې دی نو بل راولي. وتعز من تشاء، او غلبه ورکې چاته چې وغواړې. وتذل من تشاء، او کمزورې کې چاته چې دی نو وغواړې. په دې کې ډېرې معناګانې کیدی شي. اطاعت ورکې چا لره او چا لره معصیت ورکې. په اطاعت کې د الله په اطاعت کې عزت دی، او د الله په معصیت کې چې دی نو ذلت دی. عزت ورکې چا لره په امداد خپل باندې، او ذلت ورکې چا له په مغلوبیت سره. څوک مغلوبه کې چاله شکست ورکې. عزت ورکې چا لره په ایمان باندې، چاته ایمان نصیب کې. او ذلت ورکې چا لره په کفر باندې. څوک چې دی نو کافر کې نو په ایمان کې عزت دی، او په کفر کې چې دی نو ذلت دی. نو عزت او ذلت دا د الله تعالی په لاس کې دی، دا د انسانانو په لاس کې نه دی. او په عیسایانو باندې چې دی نو هم رد دی چې عیسی علیه السلام چاله عزت او ذلت نشي ورکولی. او دغه شانتې کې پکې تاسو ته ما وویله چې بعض د عیسایانو سره روان دی، نو مشري چې دی نو د هغوی نه چې دی نو واخیستلی شوه او دې امت ته چې دی نو ورکړلی شوله. نو هغوی مغلوبه شو او دې امت له الله تعالی غلبه ورکړله، د دنیا مشري یې وله ورکړله. نو دا عزت دی. بیدک الخیر، په لاس تا کې ټول خیر دی. خیر ذکر کو او شر ذکر نه کو. دا ولي وی دا مقام د دعا دی که نه. د مقام په دعا کې چې دی نو د شر نه ذکر کېږي، خیر ذکر کوي. خلک چې دعا غواړي نو شر خو نه غواړي که نه، خیر غواړي. الله ته مهربانه یې په ما باندې رحم وکړي، خپل رحمتونه په ما راوورې. شر خو څوک نه غواړي. او دویم دا ده چې د شر نسبت الله تعالی ته چې دی نو نه کېږي. الله تعالی په صفاتو کې په نومونو کې چې دی نو شر نشته. الله تعالی ټول چې دی نو خیر خیر دی. او الله تعالی مخلوق پیدا کړي نو بیا د هغوی سره شر پیدا کېږي. من شر ما خلق، هغه مخلوق کې چې دی نو بیا شري. یا الله تعالی یو فیصله وکړي، هغه فیصله خو د الله تعالی پای کې کمالي. لکه یو سړی چې دی نو مړ کړي الله،
نو هغه سړی بل لا پاسي او وایي چې الله دا دې ولې مړ کو، دا زما پلارو. نو په دې کې هم خیر وي، خو دا انسان په دې باندې چې دی نه پوهېږي. د الله تعالی فیصله کې کمال وي، پای کې شر نه ګوره. او خیر ویلی کېږي هرې نفي ته، خیر ویلی کېږي هرې پیدې ته، هرې پیدې ته او هر نفي ته خیر ویلی کېږي. دا زموږ دا ژوند نه دی، دا خیر دی. الله چې موږ له دا ټول نعمتونه چې دی نو راکړلي دا خیر دی. دا ځواني، دا صحت، دا هوا، دا اوبه، دا ټول د الله تعالی نعمتونه دي او دا خیر دی. نو چې په دې باندې د الله تعالی سړی شکر چې دی نو ادا کړي. انک علی کل شیء قدیر، یقینا ته په هر شیز باندې قدرت لرونکی یې، ته په هر څه باندې قادر یې. باچایي نقل کې د یو چا نه اخلي بل چاله ورکې، ځکه ته په هر شیز باندې قدرت لري. او چاله چې دی نو نبوت ورکې، ته په هر شیز باندې قادر یې. او چاله عزت ورکې او چاله چې دی نو ذلت ورکې، ته په هر شیز باندې چې دی نو قادر یې. تولج اللیل، ننباسې ته شپه په نهار په ورځ کې. دا د دې مخکې دپاره چې دی نو دلیل هم دی او د الله تعالی چې دی نو معرفت هم دی چې الله تعالی دا شپه په ورځ کې ننباسې. دا بل څوک کولی شي؟ که د دنیا دا ټول طاقت راجمع کې چې داسې ووایي چې شپه دې نه راځي، نو څوک یې منې کولی شي؟ نشي منې کولی. نو شپه راولي الله تعالی او ورځ راولي. ابن عباس او امام مجاهد ویلی دي چې دا شپه کمیو او کله چې دی نو ورځ چې دی نو زیاتیو. کله شپه چې دی نو اوږده کي او کله چې دی نو ورځ چې دی نو هغه لنډه کي. نو دا داسې دي لکه په یو بل کې چې دی نو ننوځي. جمع کې ورځې چې دی نو هغه لنډې کي او شپې چې دی نو هغه اوږدې کي. اوس چې دی نو خبره اوړي ته روانه ده، اوس ورځې اوږدې کوي او شپې چې دی نو لنډه یو. او عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ویلي دي، تفسیر قرطبي نقل کوي چې د دې نه مطلب دا دی چې په ورځ پسې چې دی نو شپه راځي او په شپې پسې چې دی نو ورځ راځي، د یو بل باندې د یو بل نه چې دی نو شاته راځي. وتولج النهار، او ننباسې ته ورځ باللیل په شپه کې. نو دا الله تعالی کوي، دا بل څوک نشي کولی. په عیسایانو پکې بیا رد دی چې دا عیسی علیه السلام نشي کولی. وتخرج الحی من المیت، او راوباسې ته ژوندی د مړ نه. وتخرج المیت من الحی، او راوباسې مړ لره د ژوندي نه. د دې څه مقصد دی؟ نو د دې ډېرې معناګانې چې دی نو هغه تفاسیرو علماو چې دی نو کړلي چې راوباسې ته ژوندی د مړي نه، یعنې دا کافر نه چې دی نو مسلمان پیدا کې او د مسلمان نه چې دی نو کافر پیدا کې، د عالم نه چې دی نو جاهل پیدا کې او د جاهل نه چې دی نو عالم پیدا کې، د پیغمبر نه چې دی نو د غیر پیغمبر نه چې دی نو پیغمبر پیدا کې. ګورو د ابراهیم علیه السلام پلار کافرو، بت پرستو. نو دا کافر نه دی، دا لکه مړ دی او د هغې نه ژوندی چې پیدا کو ابراهیم علیه السلام دی. مؤمن چې دی نو هغه ژوندی دی او کافر چې دی نو هغه مړ دی. نوح علیه السلام اوچته هستی د پیغمبر دی، د هغې نه چې دی نو بچی کنعان هغه داسې دی لکه مړ دی، مسلمان نه دی. او اکرمه رضی الله تعالی عنہ ویلی دی، تفسیر قرطبي نقل کوي چې د دې نه مطلب چرګه او انډه ده. چرګه ژوندی ده او انډه ته چې دی نو مړی راوځي او بیا د دغې مړې انډې نه چې دی نو بیا ژوندی چرګ چې دی نو راوځي. نو دا څوک کوي؟ دا الله تعالی کوي. او عبدالله ابن مسعود ویلي د دې نه مطلب نطفه ده. نطفه دا نطفه د مني ده چې د دې نه الله تعالی چې دی نو ژوندی انسان چې دی نو هغه پیدا کړي، ژوندی حیوان ته چې دی نو هغه پیدا کړي. او اکرمه او سدي ویلي دي چې د دې نه مطلب دانه ده. دانه چې دی نو هغه مړه ده که نه، ته یو پټي کې واچوې د هغې نه یو ژوندی ونه او تیغې چې دی نو راوخیږي. دا یې مطلب دی.
نو دا ټول پکې چې دنو ویلې شي ښا وترزق او رزق ورکې من تشاو چاته چې وغواړي بغیر حساب بې حسابه یعنی دا دعا ده چې الله تعالی مونږ هم داسې رزق راکا چې د هغې زموږ سره حساب نه یو حلال مال راکا چې د هغې زموږ سره چې دی نو حساب نه وي او د متقیانو رزق هغه رزق چې بغیر د ګمان نه چې دی نو الله تعالی ورکوي داسې ځای نه الله تعالی ول ورکوي چې د هغې وهم ګمان هم دی نو دا د الله تعالی نه هم دعا ده او هم د الله تعالی معرفت پکې وشو توحید بیان پکې وشو او په یهودیانو په عیسایانو په دې کې څه وشو رد وشو خجی قل اللهم ویا ای الله ویا اللهم ای الله مالک الملک اختیارمند د بادشاہی تو اتل الملک ورکه ته بادشاہی من تشاو چالر چې وغواړي وتنزع الملک او راکاږي بادشاہي ممن دا غچا نه تشاو چې تو غواړي وتعز او غلبه ورکه من هغه چا ته تشاو چې وغواړي او دا بل مانم کولی شي چې عزت ورکه چالر چې وغواړي وتذل من تشاو ذلت ورکه او کمزورې کې چالر چې وغواړي بيدک الخير پلاستا کې ټول خیر دی انک علی کل شیء قدیر یقینا ته په هر شی باندې قدرت لرونکی تولج اللیل ننباس تشپا په النهار په ورځ کې وتولج النهار او ننباس ورځ په لیل په شپه کې وتخرج الحی او راو باس ته ژوندې من المیت د مړنا وتخرج المیت او راو باس مړ لرا من الحی د ژوندینا وترزق او رزق ورکه من تشاو چاته چې وغواړي بغیر حساب بغیر د حساب به اندازې به حساب وایي الرحمن الرحیم قل هو یا الله